دی څه کورمې کې مو واسطه واسطه امن غواړو چې حکومت کومه خبره مو ته کړې ده انتظامي کومه خبره مو ته کړې ده نو منلې د اخري دمه پرې به ورسره اخري کاترې پرې به ورسره جنګېږو او انشاءالله ټول به ورسره جنګېږو تاسو لوستونه ټول کورمې کې خو دوی لکه وړوکی ایران جوړ کړل او د شپې دوی راغلي دي د شپې دوی خیمې لګولې دي بسم الله الرحمن الرحیم لیدونکو بیګا د شپې هغه مهال د بلشکر او د ځمکنۍ په منځ کې حکومت د ځمکې د نظر د هغه هم کشیدګي په هغې کې راغله چې کله د بلشکر د طرفه نه د کومه متنازع ځمکه دی په هغې کې خیمه ولګېدل شو نو دلته اوس کوم حالات یې ډېر کشیده دي نو د ځمکني قوم هم دلته څه مشران غونډ شوي دي دوی سره خبرې کوو السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم تاسې ډېره مننه تاسې راولل مو خو داسې دی څه کورمې کې مو واسطه واسطه امن غواړو چې حکومت کومه خبره مو ته کړې ده انتظامي کومه خبره مو ته کړې ده مو منلې دي مو اوس پرې هغې خبرې نه دی او د شپې دوی راغلي دي د شپې دوی خیمې لګولې دي او مورچې جوړې کړې دي ښې ته صحیح طریقې سره دوی ورکې ناست دي او مو ته خو څه حکومت هر څنګه خبره کړې ده مو منلې ده او هغوی به کیدای شي مونږ ته داسې اطلاع راځي چې یاره حکومت رانه ډېرې بېعزتۍ خبرې کوي نو حکومت نه مو دا مطلبات دی چې دوی د ایران او که څه شي د انډیا هر چا سره دوی لاس دی افغانستان سره دوی لاس دی خپله د هرې علاقې د افغانستان کې چې کله دوی هغه جوړېږي میلاد میاشت هغوی هم د دوی هغه جوړوي دی هغه د خپله وریځه جوړوي نو مونږ حکومت نه دا اپیل دی چې ته خو حکومت یې او ته خو یو قانون یې او دویم ریټ چې دوی جوړوي نو دا خو ښه نه کوي په دې څه دویم ریټ دا یې کورمې کې خو دوی لکه وړوکی ایران جوړ کړل او هر قسم خبرې حکومت ولي د حکومت کسان ولي نو دا خو حکومت پران ډېره د شرم خبره نو موږ ته پراته یو بس نور انشاءالله چې موږ به خپل که حکومت نه څه کېږي که موږ به خپل مزاحمت توریست برپور کوو انشاءالله د اخري دمه پرې به ورسره اخري کاترې پرې به ورسره جنګېږو او انشاءالله ټول به ورسره جنګېږو تاسو